ویو مسلمانان خو د رسول الله مبارک د مسلمانۍ په طریقو عمل نشتا. الله دې زمونږ په وجود کې او زمونږ په زړونو کې د رسول الله مبارک راوړلې شوي چې کومې طریقې د مسلمانۍ دي په هغې دې زمونږ عمل نصیب کړي. کله چې مکې مکرمې نه مسلمانان راغلل مدینې منورې ته هجرت یې وکړ، نو د یو مهاجر او د مدینې د یو انصاري به ورورولي جوړه کړه. تاسو خپل منځ کې سره رونه شوې ده نن نه پس. نو ګوره دا خو د مسلمانۍ ورورولي ده، د مسلمانۍ د وجې ورورولي ده. دونه صحابو هغه د مهاجر ځان ته رانږدې کړل، د مکې خلک یې دومره ځان ته رانږدې کړل چې دنیا کې به نن د هغې مثال څوک پیش نه کړي. د مدینې یو کس دی حضرت سعد ابن الربیع رضی الله تعالی عنه، او د مکې یو بل کس دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه. د دې دواړو ورورولي جوړه کړه. دا ستا ورور او ته در. اوس ګوره ورورولي څه ته وایي؟ دې ته ورورولي وایي. دا سعد ابن ربیع د خپل مهاجر رور ته وایي عبدالرحمن ابن عوف ته، وی ته خو زما رور یې که نه وي؟ یو وی راځه زما دوه ښځې دي، یو پکې خوښه که چې کومه ستا خوښه وي زه به طلاق ورکړم چې عدت یې تېر شي تا ته به یې په نکاح کړم، یو زما او یو ستا. او زما مال دی راځه در سره غوټ نیموم، نیم ستا او نیم زما. نن سبا داسې به څوک وکړي؟ خپل سکه د مور رور ته، د مور راوړلې رور ته سترګې پټوي. هغه رور د ده چې په خېټه کې د مور یو بل سره یو ځای لتې والي دي، هغه برغوني بچي هغه نن خپله نوړی په خپله خوله کې د بل خپل سکر ورنه پټه ساتي. داسې ژوند تېر شو. زه حیران یم چې د دنیا د عمل څونه خوږ دی نن سبا. د دنیا دولت، مال، کاروبار دومره خوږ دی چې خپل خوږ ورور مسلمان خو پرېږده، خپل ورور خوږ سره پې دشمني روانه ده. د پلار په خپل بچی سره دشمنی روانه ده، د بچی په خپل پلار سره دشمنی روانه ده، د تربور په تربور سره دشمنی روانه ده، د خورئی د ماما سره او د ماما د خورئی سره، او د تر درواره سره او درواره د تر سره، او د گاونډي د گاونډي سره د دې دنیا د مال او د تجارت د وجې دشمنی روانه ده. دونه خوږ شو دا دنیا، دا بدن سره په سر وړی خیرت ته، دا به قبر کې ستا په کارېږي. دا د ژوند مری مونږ راوړي دي چې ګنې مونږ به نه مرو. لږ سوچ پکار دی زما وروڼو، موږ مسلمانان یو، او مسلمان هغې ته وایي چې د اسلام په دایره کې دننه ژوند تېر کړي. او که یو مسلمان د اسلام د دایرې نه بار ژوند تېروي دا به مسلمان نه بیا. نو د رسول الله مبارک کې د مسلمانۍ کوم اصول او طریقې ښولې دی هغه دقه دي. نو دی ورته وایي راځه مال هم د سره نیمو، او زما دوه ښځې دي پکې خوښه کا. دا ورته نه وایي چې ورګه یو ښځه دله در کوم، بیا به دله کې وایي چې خلکو به م وایي چې دا یوه جوړ نه وه خوښه، نو په دې بلې ورپایه کړه. دا یوه جوړ بوډۍ وه، نو په دې بلې ورپایه کړه. وی نه ته پکې خوښه که چې د ما دوه ښځو کې د کومه خوښه وي نو هغې له طلاق ورکوم، عدت نه پس به تا ته په نکاح کړم، مال در سره نیمو. دې ته ورورولي وایي. دا هغه دی چې ځان له څه خوښی بل له خوښ کا. او ورته څه وایي؟ عبدالرحمن ابن عوف وی بارک الله فی اهلک و مالک، ستا په دې اهل ښځه او مال کې د خدای برکت واچوي. دلوني علی السوق، زه تاجر سړی ما ته بازار ښایه. ستا مال نالم بازار راته ښایه، ستا ښځه نالم بازار راته ښایه، ماله چل راځي. خدای به څه شی راکړي نو زما به ښځه موشي او زما مال به همقسې وشوه. هغه ورته بازار وښو، دی به ته تجارت به یې کو، پیسې به یې ګټلې، ته به تجارت به یې کو، پیسې به یې ګټلې. الله وله مال ورکړه عبدالرحمن ابن عوف له، نو ښځه یې موکړه. نو یو ځل حضور پاک له په مخه ورغې د مدینې په کوڅه کې. نو رسول الله مبارک په پیښ و چې ده خو واده کړی دی. دا واده څه نښې نوښې پې د پاسه پرتې وې. نو رسول الله مبارک یې تپوس وکړو، ماهیم عبدالرحمن دا څه شی دی؟ پوه شو وی صاحب واده مې کړی دی. څوک؟ انصارو کې مې یو ښځه جینۍ کړې ده، ولیمه دې کړې ده؟ وی نه. اولم ولو بشاتن، ولیمه وکړه ښه، یو ګډ چیلی دی ولې نه، خو ولیمه وکړه. هغه عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار شو، هغه هم قرباني ورکړو، دم د مینې دم. هغه پښتانه وایي که نه، وی یو ستو کې وی یو موټې ورکړي که څنګه ده، نو بلې د ویښه وباسي. هغه شی هم نه دی پکار. هغه څه چل وکړه، هغه ورته ښه د مینې محبت ست وکړه، او دم د هغه د اخلاص په جواب کې ورته انکار وکړه. الله مالدار څونه مالدار شو عبدالرحمن ابن عوف. څلور ښځې وې، څلور.
نو قانون دا دی چې سړی مړ شي او بچی وي نو د څلورو ښځو په شریکه اتمه حصه رسي. نو دا اتمه حصه به په دې څلورو ښځو تقسیمې نو د یوې ښځې 22 حصه رسي. 22 نو د ده یو بیبي وه نو هغې وې زه په میراث کې حصه نه غواړم، نغد مال کې لږې راکې، نه په کورونو کې حصه غواړم، نه په اسونو کې غواړم، نه په ځمکو کې غواړم، نه په ګډو چیلو کې غواړم، نه په غلامانو وینځو کې غواړم، نغد مال کې خپل حصه نه غواړم، لږه غوندې راکې، معمولي غوندې خپل حصې 22 کې ده نه غواړم، لږه راکې. نو 80,000 اشرفۍ وله ورکړې. که دی 22 شي نو ټول مال به څونه جوړېږي. زما وروڼو دې ته یو بل سره مینه وای او دې ته یو بل سره محبت وای. بس مسلمان دی مسلمان سره ښېګړه وکړي، بس بد مه کوه، ښېګړه کوه. یو مسلمان دی او هغه ته یو ضرورت پیښ شو پوره کوله. یو مسلمان دی حاجتمند دی، یو حاجت ورته پیښ شو پوره کوله، سترګې ورته مه خړوه. مسلمان سره ښېګړه وکړه. رسول الله مبارک په بخاری شریف کې راځي د بني اسرائیلو دی یو سړي قصه کوي. دا بخاری جلد ثانی کې دا روایت راځي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې بني اسرائیلو کې یو سړي د بل نه قرض وغوښته، وی ما له قرض را 100 اشرفۍ. هغه ورته وی ګواه دې څوک دی؟ وی کفا بالله شهیدا، الله ګواه. وی ضمانتي راکا، لکه چې قرض درکم سبا به د نه اخلي څوک، ضمانتي راکا. وی الله مې ضمانتي. هغه داسې خبره وکړه چې هغې کې دویمه نه وه، ګواه مې الله دی، ضامن مې الله دی، مال یو 100 اشرفۍ راکړه، ضرورت مې دی. وی کله به یې راکړې؟ وی په پلان کې ورځ دقه دی یو د دریاب یو غاړه باندې دواړه یو بل سره ولاړو. وی چې دا کم ځای ولاړ یو دلته به یې در کوم، په پلان کې میاشت، په پلان کې تاریخ، په پلان کې ټیم. دا ملګري ورته وی یاره تا الله ګواه کړ او الله دې ذمہوار کړ، نو د الله په ګواه او په ذمہوارۍ زه راضي یم، خوشحاله یم. دا 100 اشرفۍ والا هغه لاړ، هغه اشرفۍ یوړه، هغه ورځ هم راغله، هغه ټیم هم راغی. دې غریب لاړ اووت د دریاب غاړې ته چې ګورم قرضداري چې کومه ورځ او ټیم خولی و، هغه ځای خولی و، هغه ځای له ورځم، زما به انشاءالله العزیز هغه قرض دې راله به یې راوړي. دې چې ورغه اتفاق دا و چې باران شوی و او خوړ راغلی و، لوی سینو خوړ راغلی و، او په خوړ کې نه پول شته نه کشتی شته. نو هغه سړی دلته نشو راتلی، دی هلته نشو تلی. نو دی خو پوه شو چې هغه سړی غریب خو به د خوړ غاړې له راغلي، خو نه پول شته نه کشتی شته چې مال یې راوړي.